أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية او هر کلا چې په بدل کې راوړو موږ یو آیت په زید بل آیت، یعنی یو آیت منسوخ کو لفظا یا معنن او بل آیت د هغې په ځای بل حکم د هغې په ځای راوړو. والله اعلم بما ينزل، او الله تعالی ښه عالم دی په هغې څه چې کوم نازلوي، چې کوم رالیږي. قالوا نوی دا خلق انما انت مفتر، بیشک ته یې د ځان نه جوړونکی یا دروغ ویونکی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي نه په مصلحت د دغې نسخې د دغې تبدیلی. قل ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم، نزله روح القدس، نازلوی دی قرآن پاک لرا، راوڑی دی قرآن پاک لرا هغه پاک روح چې حضرت جبرائیل علیه السلام دے. من ربک د جانب د ربستانا، بالحق په حق سرا، لیثبت الذین آمنوا، د پاره د دې چې مضبوط کړي یا تسلی ورکړي هغې کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی. وهدى وبشرى للمسلمین، او دې دا قرآن پاک هدایت او زیر د پاره د مسلمانانو. ولقد نعلم، او یقینا مونږ ته علم دی، مونږ ته پته ده، انهم یقولون چې بېشکه وایي به دوی، انما یعلمه بشر، بېشکه زده کوي حضور صلی الله علیه وسلم ته دا قرآن پاک بشر، یو انسان، یو سړی. لسان الذی، جب د هاغې سړي، یلحدون الیه چې دوی نسبت کوي هغه ته، اعجمی عجمی دا. وهذا، او دا قرآن پاک دے، لسان عربی مبین، پاغی جب عربی واضحہ صفا کے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بیشک هاغ کسان چی ایمان نراوڑی پا آیاتونو دا اللہ، پا حکمونو دا اللہ. لا یهدیهم اللہ، ہدایت نکوی اللہ تعالی دویتا، یعنی نخی دویتا لارد نجات او لارد جنت. ولهم عذاب علیم، او وی بد دوی د پارا عذاب دردناک. انما یفتر الکذب الذین، بیشک دروغ جوړوي هاغه کسان، لا یؤمنون بآیات الله، چې هغوی ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله. واولئک هم الکاذبون، او دغه کسان دی دوی دروغ ویونکي، دروغ جن. من کفر بالله من بعد ایمانه، چاچ کفر وکو پا اللہ، چاچ انکار وکو دا اللہ نا، من بعد ایمانه، ورست دا ایمان خپلنا. الا من، مگر هغه سوکنا، اکرها چه مجبور کړلی شو هغه، وقلبه مطمئن بالایمان، او زړه د مطمئن و، زړه د برقرار و په ایمان. ولكن من شرح بالکفر صدرا، لیکن هاغه سړی چې کولاو شوه
کفر ته سینه د یعنی خوشاله شو زړه د په کفر باندې فعليهم غضب من الله نو پس دې په دوی باندې غضب د جانب د الله نا غصه د الله ولهم عذاب عظیم او وی بد دوی د پار عذاب لوی ذالک دا غضب او دا عذاب بأنه مستحب الحیات الدنیا فسبب د دې چې بشکا دوی ورکو دوی ترجیح ورکړه ژوند دنیا ته علی الاخرت په اخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک الله تعالی هدایت نکي قوم کافرانو ته یعنی د هدایت توفیق ورته نه ورکي اولئک الذین دا کسان هاغ خلق دی طبع الله على قلوبهم چې مهر لګولې ده الله تعالی په زړونو د دوی وسمعهم او په وګونو د دوی وابصارهم او په سترګو د دوی واولئک هم الغافلون او دیدا کسان غفلت کوونکی لا جرم یقینی خبر دا انهم فی الاخرت هم الخاسرون چه بیشک وی بدوی پا اخرت کے تاوان مندن کی ثم ان ربک للذین بیا بیشک ربستا دهاغی کسانو دپارا هاجروا من بعد ما فتنو چه هجرت وکو ورستو ددینا فتنو چه دوی پا عذابونو کی مبتلا کړلې شو پا مصیبتونو کی مبتلا کړلې شو ثم جاهدوا وصبروا او بیا جهاد وکو دوی او صبر وکو دوی پا هر قسم مشکلاتو ان ربک من بعدها بیشک ربستا ورستو د دې ټولو مرحلونا لغفور الرحیم خامخا د بخون کې او مهربانا